بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول الله پاک د رمضان المبارک چې کوم آمد دی، د رمضان المبارک چې کوم شروعات او کم دا مخې ته یو فیض را روان دی، یو نورانی وجدانی خوشحالي دا په هغه چا باندې وي چې کم خلک دیندار وي او کم خلق د الله تعالی په نعمتونو باندې شکرګزاري. نو د رمضان المبارک نه لوی نعمت عظما دا بل ځکه نشته دی چې په کم عمل باندې تا نه ډایرک الله راضي کیږي او کم عمل داسې وي چې هغه الله پاک د خپل دیدن او د خپل دیدار ذریعه ګرځولی وي. نو هسې رښتیا ووایې چې دا به لوی نعمت وي که به نه بېیمانې وایې، دا لوی نعمت دی. محترمین ورونو، الله تعالی کتابونو کې راځي چې موسی علیه السلام الله پاک تو فرمایل چې ما ته لغونده کې ځان وښایه. اوږدې خبرې دي، مختصر ویم. نو الله پاک یو غر ته اشاره وکړه، کوهي تور، او وی فرمایل چې ته دې غر ته به ګورې. کتابونو راغشتي دي مختلفو تفاسیرو چې دې غر ته الله پاک د خپل د قدرتونو او د خپل حسن نه صرف یو نری جلوه غر ته وکړه، او هغه حسن او هغه جلوه چې موسی علیه السلام ولیده نو بېهوشي پرې راغله. حاصل د خبرې دا دی چې موسی علیه السلام به بیا د خپل مخ مبارک پټ ګرځو، او چا به چې د موسی علیه السلام مخ ولیدو د هغې جلوې نه وروستو نو کتابونو تصریح داسې ده چې بیا به هغه انسان څو ورځې بس د دغې حسن و جمال د وجې نه به وفات شو. د الله ډېر لوی حسن دی، د الله ډېر لوی رحمتونه دي، د الله پاک ډېر لوی کرشمات دي. هغه که محق هو که زه اوس پې دلایل ویم د قرآن او د حدیث، نو هغې باندې ډېر لوی وقت به لګي. مختصر دا خبره ده چې د دم درود ورځ ده، را روان رمضان دی، او دا رمضان دې ته دیندار خلک، زما د الله په ذات قسم دی چې داسې خلک شته چې د رمضان ته دومره خوشحاله وي چې دومره خوشحالي هغه اختر ته نه رکوډي ته نه غټ ته کوي نه بلې خبرې ته کوي چې رمضان ته خوشحالي. ولې ځکه چې خوراک دې بند شي، اوبه دانه دې بند شي، بلډ پریشر دې لو شي، د سترګو حفاظت ته خود به خود راځي. 500 بیانات یو خواته کا او چې سحر د پېشمني نه تر ماښامه پورې وږی شي نو دا بلډ پریشر دې لاندې شي، دا سترګې خود به خود لاندې کېږي که نه لاندې کېږي، خو چې روژه خو نیسې که نه، او بیا پکې 15 وانه وخته مونځ کې، او دا بلډ پریشر دونه لاندې وجود کې دومره سستي چې هغه مونځ هم سړی پوره نشي کولی، پړه ماتې ډماتې کوي. همدقه ولایت دی، همدقه تقوا ده. او د روژې اصل منشأ او مقصد او غرض او غایه لعلکم تتقون، ښایي چې تاسو تقوادار شئ. حضرت عمر د ابن کعب نه تپوس وکړو رضی الله تعالی عنه. زما کوشش دی چې زه روایاتو ته ونړم، ځکه چې هغې کې بیا خامخا د یو روایت چې ته تصریح کړې نو ټایم پې لګي. ابن کعب نه یې تپوس وکړو حضرت تقوا څه شی دی؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تقوا څه شی دی؟ تقوا ابن کعب ورته ووایي چې صاحب تاسو چېرته د غنو په لار تللی یئ چې کوم ځای کې غنې، تاسو ته څه شی وایي؟ موږ ته غنې وایو، غنې یا کانټې، د هر چا خپله ژبه وي. دلته خو ماله مختلف خلک راځي. نو د غنو په لار تلې او د غنو په لار تلیم، څنګه به ځي؟ د غنو په لار چې ځي نو دا ټولې کپړې به راټولې کې چې په جامو کې د غنې لاړې نه شي. ابن کعب ورته وایي رضی الله تعالی عنه، وایي یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنک، همدقه تقوا ده که نه چې څنګه د غنو نه ځان بچ کې چې جامو کې مې غنې لاړې نه شي، همدغه شان به د هرې ګناه نه ځان بچ کې. نو چې د هرې ګناه نه یې ځان بچ که، یار د دې ګناه دا مخ دا دې ورک شي،
دا کم سړی چې ګناهونه کوي دته خو د ټولو نه غټه پریشاني دا وي چې دته چین او راحت وي وته چین او راحت او آرام ګناهګار سړي ته نه، اگر که ښه دولتمن وي، اگر که د ګاډو د بنګلو خاون وي، اگر که د عزت خاون وي، اگر که صحت هم برابر بیمار هم ني، خو دته چین او راحت او آرام او اطمینان ورته نه وي او د باندې هر منټ د سخت او د تکالیفو سره دی تیر وي. یو سړی دی غریب دی، صحت هم کمزوری دی، کپړې هم کمزوری ده، کور هم کمزوری دی، ګاډی هم ورسره نشته، نغدې پیسې هم ورسره نشته، خو چې دیندار وي او د سحر لمونځ کړی وي او تهجد یې کړی وي او د تهجد او د سحر د لمونځ نه فارغ شي، تلاوت وکړي او بیا لږ ارام وکړي او بیا سیګه راپاسي، نو طیب النفس او خوشحاله وي که نه وي؟ اطمینان کې که ني؟ په چین او په راحت او په سکون کې وي که نه وي؟ د سکون دپاره ډېر خلک څوک ګولۍ خوري، څوک ګولۍ خوري د سکون دپاره، څوک داروګان اچوي د سکون دپاره، او څوک د سکون دپاره توبه استغفر الله ژړاګان ګڼي چې ما ته به په دې کې سکون میلو شي، او څوک د سکون دپاره لندن ته چکر له روان دي، او څوک د سکون دپاره کشمیر ته روان دي، او څوک د سکون دپاره سنوفال اورې له روان دي، او څوک د سکون دپاره یو ښه هوټل ګوري چې روټۍ ته وخورو سکون به راته میلو شي، خو دا غلطه او دا دروغ خبره ده. ستا سکون ستا روح چې دی د الله تعالی ټول اوامر په ځای باندې راوړي، د نواهي منهیاتو نه ځان بچ کړي، تحلیه او تخلیه ځان خالی کړي دغه خراب و ناروا کارونو نه چې کوم باندې الله بذات خود خفه کېږي. یا لکه چې الله په یو کار خفه کېږي او ته کې، نو تا ته به سکون راشي، تا ته به چین راشي. الله تعالی یو ځای کې وایي تا ته چې ډېر مصیبت رسي نو وایي دا ستاسو د ګناه وجه ده، دا الله وایي، دا زه نه ویم. تا ته چې ډېر مصیبت رسي دا څه وجه ده؟ دا ستا د ګناه وجه ده. ما اصابکم من مصیبتنا، دا تن چې دی دا تن تقلیلي کله راځي، کله تعظیمي راځي، کله تحقیر د پار راځي، کله تنوین د پاره ترمنم راځي، او کله دوام او د استمرار د فعل کنټینیو د پار راځي، لکه څنګه چې موږ انګلیش ټینسز کې آی ان جی لګو. ګوره ما اصابکم من مصیبتن دا دوه زیرونه عربو داوی کولی. الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دی ته ووایه که تاسو په حقه یې او دا د خدای کلام نه تسلیموئ نو روړی د دې په شانتې یو مثل روړی که نه، بې صورتونه یو ورکوټی صورت روړی او دی په کعبې باندې لګولو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شاء الله اکبر. نو هغه وایي هغه ټول شعرا چې راغلي او داسې وی کتل، نو هغه یو پکې چې کوم ښه لوی شاعرو او ډېر فلسفي هوښیارو، هغه وایي جئتو لمقابلتي، وایي زه راغلی وم د مقابلې للبشر د بشر دپاره، والله د خدای په ذات مې دی وایي قسمي ما والله زما وایي د خدای په ذات قسم دا نه دی، هذه قول البشر، دا قول د بشر نه دی، دا قول د الله تعالی دی. د ان اعطیناک الکوثر د هغې مقابلې مو نه کړی شوه. قرآن خو قرآن دی، د قرآن تلاوت. اصل کې زه ته یو خبر وکړم، د انسان دا ټول وجود هم د قرآن نه جوړ دی. قرآن کې د ذاتي نوم دی، قاف دی. څه شی دی پکې؟ قاف، غټ قاف، ها رکوټ یې نه دی، او د انسان دا سر په شکل د قاف دی. سوچ ورته کوئ. بیا قاف پسې را ده. رسم الخط کې مونږه قاعده بغدادي کې به مونږه ری وي، خو دا را ده. څه شی ده؟ را. دا را به په ډکه خولې پور وي، را کې 14 قیدې دي، بعضې کې 11 لیکلي دي. نو را ده، نو قاف را، نو څه شو؟ قر. او بیا قرآن کې بیا قاف را نه ورپسې څه شی راځي؟ وایي
الف راځي نو دا پوزه دا تردیزي دا الف شو او بیا سره راځي وایي نون زبردست دا چې وایي نون دا حاضر دماغ دی کنه خدای پاک دی دا چې څوک جواب راکړي او حاضر دماغ دی الله پاک دی دوی د خپل ذات په خاطر د بیت الله شریف دیدار او خپل دیدار او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر مبارک او د روضه مبارک دیدار او محبت الله نصیب کی او الله د حاجیان کی او الله د په اعلی جس کې بوتلې کی او څوک چې حاضر دماغ غني الله تعالی دی د هغه د سمندر په هغه جاز سفر کې بوتلې کی چې داړي شي او یا د پوران سیکل روان کی چې زموږ په علاقه کې یو سړی او ګوره په سیکل تللی حقیقت درته ویم موږ ورته حاجي صاحب کله څونه موده کې رسېدلی وې وایي 3 میاشته کې وایي دا دغه رنګ یو عالم لګیا وي چې څوک وایي امین وایي هغه د خدای په جاز کې بوتلی چې څوک نه وایي نو هغه د خدای په سیکل بوتلی کی او ما هغه موقع کې امین نه ویلي بیا په دغه د محرمینو ته وایي په سیکل لاړم تاسو به مو دغه اوبو جاز کې به دا چې څوک حاضر دماغ ني رونو دا خیر دا خوش طبیعتي پکې مونږ کوو داسې خلک هم شته چې خوش طبیعتي باندې ګورې نه پوهېږي هغې نه هم یو شی جوړوي داسې خلک هم ما لیدلي دا بې سره بې ډبه ما ته یو سړي ټلیفون وکړو وایي زه د بوړې یم تاسو له وایي زمونږ یو پلین کوچ درغلی و دا 100 روپۍ وایي تاسو د سالی مې دا مونږه یاره مې دا خو کمکل سړی دی که زه ورته اوس خوش طبیعتي وکړم د خوش طبیعتۍ نه ورته یم چې دا مونږ د بدماشۍ نه دي نو دی به ته اوس نور څه جوړ کړي نو مې سره خیال دی مې د مولا سړي باندې ستا د 100 روپۍ هم پیرزو نه شي چې اته کم د نسوارو ګولۍ خورې هم پې نه کېږي بیا مې پوه کړو چې دا 100 روپۍ مونږ خلو نو د تلیسیمیا ماشومانانو لا پې دارو جوړو نن چې څومره د تلیسیمیا ماشومانان راغلي ما نه ثابت کړه چې مونږ ته پیسې لیکلي مفت ورکوو که دا نن سلي که دا 1000 وي که دا 2000 که دا 3000 که دا هر څومره مودې له به مونږ دارو دا یو الله په نوم باندې مفت ورکوو او دا ستاسو 100 روپۍ دي نو دی پوه نه شوې کوم فاونډیشن له ورکوي مې غلو لی نه ورکوو فاونډیشن لی نه ورکوو دا مونږ په خپله جوړو ثبوتونه شته دی دنیا د خدای خلکو سره الله تعالی جوړ کړي دي او مې ګوله خدای پاک دې د تلیسیمیا نه بچ ساته بیا به تل د 1500 روپۍ ورکړي خو وایي دا بچې پکې خرڅېږي نو مې دا خو پکې تم څه شی پکې راوړه او خرڅوه نو زما ته دې دغه له دې دا چې څونه دغه والا راغلي دا وروجو او چپسو دا څونه سودا پکې څو خرڅوي نو نه وایي دا ته بند کړه که نه نو مې داسې کار دی چې زه نشم بندولی ټول غریبانان دي اوس به ټول به دلته خیرې به کوي او به دا روډ به ودرېږي روډ به بندوي هلکه خبره چې کله غلطه کوم یا وکیل کې تا نه جنازې مونځ وروم په دې کیمره یې شرموم زه خو بیا داسې م کوم چې کله مې خبره ټیک وه ستاسو د قسم چې ټیک ورته وایي او چې کله مې خبره لږ هم د کرښې ناخوا شوه نو زه ګوره انسان یم کمزوری یم نو که ما ته سترګو کې نشي راچولی نو هلته ځان سره بوڼه وکړه نو زه پوه شم چې یاره زما دا خبره کمزوری ده انسان خو یم ګوره جي زه چې دا بند کړم زه به ورته اوس ووایم چې هلکه دلته مه راځئ دا تاسو 1500 کسان چې ولاړ یې دا زه به ستاسو په نظر کې ښه راځم که بد به راځم په ایمان یې به وایي خو دې کتل ایگزیکټلي صدقت وبررته زبردست دا خبره ده دویم یو سړی وږی شه څه به وخوري چې دیو نه څه شی وخوري ښه دا اوبو والا باندې اعتراض وکړو مې لکه د اوبه زمان نه دي نن سبا ورشه بهر هم په دغې میلاویږي دی هم په دې باندې ورکوي هلکان دي کشران دي ځان له پکې چا څه شی لګولی چا څه شی لګولی چا څه شی لګولی دې سره زما سویمه ده ما ورته یې تم راشه تم پکې څه ولګوه وایي ښه دا خبره خو ټیک شوه وایي یاره چې وایي تاسو د اوبو انتظام نشته دی د هغه د څکلو مې هغه به هغه هلکانو ته وویو ډرمونه اوسه پورې جمع او چا نه څکلي ډک به م کو هغه شی به م ډکو واپس به م یوړلو اوس نن لومبنۍ چهارشنبه دی هلکانو ته یم چې هلکه هغه ډرم روړی دغه بنګله کې ډرمونه پراته دي پراپټۍ میر صاحب له مونږ پیسې ما ورکړې وې ډرمونه یې روړي دي هغوی ته وایم چې هلکه دا شی ولګوې اوس ګرمي راځي که نه اوس بیا څه ولګې خو بل اوس خو روژه راغله یاره وایي د اودسونو انتظام نشته دی
ما ورته وی و د خدای نیکبخته دا شړه ده چې دا 3 ورځې مونږ دمو کو نو بیا زو د سون تنظیم دا خو پردیس څنګه کې پکې سټي خونه دلته کې د پمپ شته دی او دا ملګری دی مو وی چې یاره مونږ بور دغه کو هغه کور کې بور دی لوټې شته دی هغه کور والا دا وی چې څومره وبلېږي او د سونو چارندامونو دپاره لوټې ښه مزېدارې مونږ راوړي ډېرې دي هلته به خلک راځي دا اوبه به ورته مونږ ډکو زموږ خپله جومات دی په 10 قدمه کې دی هغه ګمبت وینې لږ شاته وګورئ یاره وروره دا زیر تعمیر دی لکه دا زیر تعمیر دی چې د ده دا تعمیر دا کار پکې ښه په تیزۍ روان دی څوک چې جوړوي د چاندو کار هم نه دی هغه یې د الله په رضا باندې جوړوي یو سفر کې شوی و بیا هغه الله تعالی دغه زړه کې ورته واچول دا جومات جوړوي نو یو لوی شاهي جومات دی خو زموږ سره دلته انتظام نشته پردی ځای دا خو پردی پراپرټي ده مونږ په پردي ځای کې ناست یو په سوال باندې نو دې کې مې که مونږ پرس کیا بمبې پکې ولګو نو مونږ چې تېنه لاړ شو ماښام نو دا ځای بیا خوشتیا وي آیسیان دا بمبې تا ته پرېږدي ته ووایه اخره کې چې سم تېنه جوړ نه شو یاره دا فراډ دی نو زه میډیا ته یم ستا دغه پلار او دغه نیکه او د مړه مې دا میډیا والا راباندې مه بېزته کو د چا نوم راته ماله ورسره دې مټ خلاصه لکه دا د دغه ظرف خلک دی دا د دغه عقیدې خلک دی دغه چې هغه انګورو ته ونرسي نو وایي انګوره ووایې دا ته راودي دا د دغه ظرف خلک دی هلکه د خدای نیکبخته په دې ملک خداداد پاکستان کې ړومبې تو بوډي والا چې کوم دی دنیا د خدای 400 خرڅې ظالمه تا په ځان باندې میډیا راوسته په ایمان یې وایي دروغ وایي اوس حق ته راځم یریږې به نه ځکه زه کیمرې لګېدلې دله دوست نه زه یو ځل یې ښځه اخلم چرس عام خرڅې د خلکو د بیخ او بنیاد ویستو کم نوجوان نیو جنریشنز ټول دې تباه کړ چې کم ایس خرڅئ چې کم سړی ستا په کور کې د خدای پاک ایسی نه پیدا کوي امین وایي څوک چې ایس خرڅئ خدای پاک د بچو په غم ورواړي امین وایي زړه نه امین وایي چې کم ملا حق نه وي دی د ورپسې خدای تباه کوي امین وایي ایس خرڅئ او په کوم کور کې چې ایسی سړی پیدا شي ایسی چې کویدنې کړي کویدنې ماتېږي که نه ماتېږي وایي چې واده یې کړي د ښځې کالي او د ښځې جامې خرڅوي که نه خرڅوي په پردي کور باندې د بېعزتۍ وار کوي او تېنه غلا کوي که نه کوي په لاره باندې چینچی شوکوي که نه شوکوي یو غریب سړي 10 روپۍ را روانې کړي په هغه باندې تماچې ږدي که نه ږدي بسکټ هم نه اخلي لکه چې تا نه اخیستي دي په هغې خو د کلم میډیا خبر نه کا ولې هغه در کې ډنډي منډي چرس په دې ملک کې خرڅېږي کله دې په میډیا خبر نه کا د هغه د کوواټ نه تر سواته پورې ځه په دې لارو باندې پې خرڅېږي که نه خرڅېږي ته راوړه آلیکه چې دا ټول کیمیکلني زمانه دا سر لړه ټول د ملاوټ روان دی یو زمطلاکي باندې د میډیا خبر نه که چې راشه زمطلاکه د دې زمطلاکي دا خبره خلکو ته شیر که چې دا ګندونه نه خرڅوي او په مولا سړي باندې هر سړی خو ما ورته زه ګورې هغه مولیانو کې نه یم نه ستا دعا په کار ده زه په هغه مولیانو کې ولې تاسو زما د رنګ د ما نه پېژنئ لږ پښتانه نه یې زه په هغه مولیانو کې نه یم چې هغه زه یو پښتون سړی یم زما پلار پښتون و زما نیکه پښتون و زما غور نیکه پښتون و زما ټر نیکه پښتون و د دې روډ نه هغاړه الحمدلله صاحب جیداد سړی یم قومي سړی یم پلار مې د کلي مور مې د کلي قام قبیل مې د کلي 360 اوټ مې صرف د مور د سیټ د خلکو دی 300 او د پلار خو لا پرېږده دومره قامي سړی یم زه رخصه خپل کار کوه ته راشه چې دلته ته میډیا زه تر ځان سره راولو ته لږ د بېعزتۍ شکل جوړ کړه چې دلته کې لرګي درکې ومنډم ولې دا موږ بغلي اچولي دي سر بغلي م نه دي اچولي زه رخصه دلته دله کار کوو خدمت دله کوو که خوښه دي راځه که دې خوښه ني زه روکېږه خپل کار کوه 200 خلکو به دله په مختلف شکل بېعزتۍ کړي د هغې نه تپوس وکړه دلته خو موږ 100 روپۍ خلو د کینسر دارو مفت د بواسیرو دارو مفت د تلیسیمیا دارو مفت دلته دا خلک ستاسو خدمت کوي دا غریبانان هلکان یو 500 روپۍ 600 روپۍ دی له چې لاړ شي ستا د جیب نه
او د غریبانو خدمت به بانو شي ته په دې خفه کېږي په 100 روپۍ باندې بیخ دې وځه او ته بیا یو عالم ته دا دمکي ورکې چې دا کار دی فراډ دی سټه دی د پلار وځه. بهرحال دا رونو را روان رمضان دی. په رمضان کې به کار چلو د خیره سره د 9 بجو پورې به نمبر ورکو. اگر چې ما په د خپل سوشل مرګرو سره مشوره نه ده کړې، خو چونکې دی کې زما عمر ډیر دی او سبق مې ویلی دی، نو زما په اچه باندې دی اچه کې اگر که زړی ښه وي او که زړی خرابي 9 بجو پورې به نمبر ورکو. نو د 9 بجو نه بالکل د څوک نه لیټ کېږي، د 9 بجو نه بالکل د سره څوک لیټ کېږي نه. او بیا 9 بجو پورې چې څونه خلک راغله نو چې دا 12 بجو پورې فارغېږي که 11 بجو پورې فارغېږي، خو 12 بجې به کار بندو. ښه د زنانو دم به په دې د رانه خلک نه خفه کېږي، د زنانو دم به مونږ هغه اجتماعي دم کوو. روژه کې یو باندې دم دا ګران کار دی، دا نه کېږي. په دې کوژه کې قسم په خدای زما دا مری داسې اوچې اتوکاڼې نه تېرېږي، کلکه شي کلکه. ځکه چې ته سبقونه وې شف او شف ته مانې یو لس شف وکړه، هسې رانه شف وکړه. یو خو دغه سړي هغه دغه دی که نه، یو که دغه وایي خو دغه ټول عمر به لګیا یو، خو درې ځل دوب ګول دي نو کې څه دي. والله که د جنازې نیت وله ورځي. بهرحال د جنازې د مونځ نیت وله نه ورځي. تاسو کوم ډېر ورځي وروم درنه ودې کتل هغه ته پته ولګي چې د سړي نه یم. بهرحال رونو زه به دا درته کلمه تېره کړم، بسم الله الرحمن الرحیم خبرې راټولوم. ما دا کلمه تېره کړه چې ما کلم دې خلکو ته د ګاک نظر نه دی کړی. ښه خدمت کوو، الحمدلله په سونو خلک را سره جوړ شول، الحمدلله په زرګونو خلک را سره جوړ شول، الحمدلله په لکونو خلک را سره جوړ شول. دا خلک خدای نه دی واري چې مونږ ورته وایو مه راځئ او دا خلک راځي. په باران کې مونږ چوټي کړې وه، والله دلته خلکو جګړې کولې. باران کې مونږ سره انتظام نو، دلته کې اوبه وي، د بره نه اوبه وي، دلته برنډه نشته دی، دا خو پردی ځای دی. پکې اوس پکې ته یو چوپان جوړه درپسې اوی راځي څه کې قبضه کې، هلکه قبضه مبضه نشته دی. نو وروره دا پردی ځای دی. په باران کې چې کلم باراني نو بس بغیر د اعلان نه اعلان دی، په باران کې مه راځئ. بهرحال رونو ما نه خبرې ډېرې اوږدې شوې، دا دونه اوږدول نو په کار، ستاسو حق زیات دی. د زنانو ورځ ده، دم به د زنانو کوو، بیا به ګاړو له ورځو. د ګاړو نه چې فارغه شو بیا به هغه سړي دمو چې کومو سړو سره زنانه وي، نو بیا به د هغوی کار وشي. نو بیا به زه یو د صبر درخواست کوم، بل چې کوم مریضان زمونږ داسې مریضان دي چې هغه د کینسر دي، او د کینسر مریضان د شپې 3 بجې یو ګیلاس ګرمې اوبه، د شپې 3 بجې یو ګیلاس ګرمې اوبه، 3 بجې. او ګوره دا شات چې موچی جوړي دا د شپې 3 بجې جوړي، د شپې دا 3 بجې دا داسې ټایم چې دغه وخت د قبلېدوم دی. دی چې کله د اوبه څکي نو بسم الله به ورسره وایي، دعا به ورسره غواړي. نو دواړه علاج به وشي، یو به روحاني وشي، یو به جسماني وشي. نو یو ګیلاس ګرمې اوبه، نیم نیمبو او نیمه چمچه میده کړي کورکمان، دا به ګرم اوبو کې واچوي او دا به څکي. دا د کینسر مریضان چې کله دا د نیمبو اوبه شروع کړي او دا د کورکمان اوبه